الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा जो दुनिया में तेरा खा कर शिकवे करे या रब ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा जो तू मेरा तो सब मेरा फलक मेरा ज़मीं मेरी और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी। इंतहाई काबिल सद एहतराम मशरानो और ज़मारुनो द कुरान करीम दा आयत ढेर मुख्तसर आयत ते और नीम आयत ते खो पदी के द इंसान द दुनिया और द आखिरत द दुआड़ो जहानो कामयाबी और कामरानी दा। हरम शरीफ के यौ ढेर गढ़ द अल्लाह वली सरा मुलाकात शो او هغه ته موږ وی چې یاره جی سره نصیحت راته وکړي نو هغه وی چې د قران کریم یو آیت نه نیم آیت درته خیم په دې عمل وکړي نو ستاسو دواړه جهان به خسته شي او هغه آیت دا ده وذروا ظاهر الاسم وباطنه چې ګناهونه پرې دی که ظاهری ګناوي او که باطنی که وړو کې ګناوي او که لوی که صغیره گناوی او که کبیره که خکاره گناوی او که پټ که پاغي گناه بل څوک خبر وی او که خبر پې نه وي خو چې ګناه دی نو پرېږده. دا ځنې سړی وایي که نه یاره دا څه کبیره ګناه خو نه دی دا خو صغیره ګناه دی نو دا هم د شیطان یو چالي چې موږ پکې راګیر کړي وای د مار په بچو کې وړو کې اولوي نه که د مار یو بچي سړی ته رانږدې شي یو لړمې نو څوک دا نه وای چې دا وړو کې لړم دی او دا لوی دی دا وړو کې مار دی او دا لوی دی مار ماری لړم لړمې پاغې کې زهري پاغې کې نقصان وي پاغې کې د مرګ خطر وي نو دغه شانتي ګناه وي. ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دی چې دا مګورا چې دا ګناه وړو کې دی او کلوې دا وګورا چې د کم ذات زنا فرمانی کو مغه ذات سوره لوی دی. وذروا ظاهر الاسم وباطنه ګناهونه پرې دی که ظاهری ګناوي او که باطنی ګناه که صغیره ګناوي او که کبیره ګناه. یو بزرگ لیکلی دی یو الهامی خبره کړی دا چې انسان کله ګناه کوي نو د مخلوق طرف ته چې کومې دروازې دا ټولې بند کی کړکۍ بند کی روشندان بند کی دروازه بند کی پردې ورځي بلب بند کی په تور تیار کی او په تور شپه کې ګناه کوي چې څوک راته ونه ګوري څوک راته خبر نشي
نو د مخلوق طرف ته چې سوره دروازې کولاویږي دا ټولې موږ بندې کو او د خالق طرف ته چې کومه دروازه داغه بسوک بندې اخو نه بندې موږ چې ګناه کوو نو مخکې رستو ګورو څوک خو راته ګوري نه که پلار سره روان یو نو څوک ښځې ته نه ګوري که استاد سره رواني څوک ښځې ته نه ګوري که د 15 کالو ماشوم در سره نو څوک ښځې ته نه ګوري که ګوریم نو داسې په پټه به ګوري یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور الله ته خو د سترګو خیانت هم معلوم دی او د سینې خیانت او پټې خبرې ورته معلومې دي منګه خو مخکې ګورو وروستو راته نه ښکاري ښي طرف ته ګورو ګس طرف ته راته نه ښکاري بره ګورو کته راته نه ښکاري په رڼا کې ګورو په تیاره کې راته نه ښکاري د ورځې ګورو شپې ته راته نه ښکاري په ځوانۍ کې ګورو چې بوډاوالی شي نو بیا راته نه ښکاري نږدې ګورو لرې راته نه ښکاري خو الله څخه خدا سے نظر دے لا تأخذه سنہ وہ اونگے نہیں ولا نوم وہ سوئے نہیں ولا تحسبن اللہ غافلا وہ غافل نہیں وما هم بمعجزین وہ عاجز نہیں لا يعزب عنہ مثقال ذرہ ایک ذرہ برابر جس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں نہ اللہ له خوب ورزی نہ اللہ ستړی کیږي نه الله نه څوک پټې دی شي نه د الله د نظر نه څوک لرې کېدی شي نو منګه بیا هم ګناه کوو معلومه دا شوه چې په خولې خو موږ دا وایو چې الله نه ویریږه زه د الله نه یریږم خو په حقیقت کې موږ د الله نه یریږو که موږ چېرې د الله نه یره کولې نو چا به غیبت نه کو چا به رشوت نه اخیستو چا به د سود لین دین نه کو چا به مرګ نه کو چا به دروغ نه وي چا به غلا نه کوله چا به ظلم او زیاتې نه کو چا به د بل پوله او پټې هغې کې حد نه تجاوز نه کو چا به په سترګو بدنظري نه کوله چا به په غوږونو غانې او میوزیک او غلطې خبرې نه اورېدې چا به په دې ژبه باندې بل ته ایذا نه رسوله د چا لاسو به د بل باندې زیاتې کوشش نه کو دا هر څه موږ کوو مزونه پرېږدو روجې پرېږدو او چې د تلاوت نه کو نو د دې مطلب دا دی چې موږ په خولې خو وایو خو موږ په زړه کې او په حقیقت کې د الله نه یریږو د الله چې کوم کتاب دی د هغې موږ احترام او قدرداني ونه کړه الله په خپله وایي وما قدر الله حق قدري دې خلکو زما داسې قدر ونه کو څنګه چې حقو قلیل من عبادی الشکور زما ډیر کم بندیان زما شکر گزار دي انه لیئوس قنوط دا انسان ډیر نا امیده او ډیر ناشکر دی نو زمنګ پزړونو کې چې دا الله یره راشي نو موږ به ګناه پرېږدو او صحابه کرامو دا غي کرامت داو څوک وایي چې یاره په سمندر کې خپل آسان او خپل چې دی نو چې کومې ګوړې وي هغه یې ورپرېښودې ډوبېدې نه او څوک وایي چې د صحابه به ځنګل ته لاړل او اعلان به یې وکړو نو چې کوم ځناورانو هغه یې به ورته ځنګل خالي کړ خو د صحابو ټولو نه غټ کرامت داو چې د دنیا په دې دریاب کې هغه یې ورتېر شول خو ډوب نه شول خپل ایمان محفوظ او ساتو بحرین یو علاقه ده او سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ په هغه وخت کې امیر لشکر دی د صحابه لشکر ور سره دی 14 کیلومتر سمندر دی 14 کیلومتر سمندر دی کشته نشته اول تتللم ضروری دی نو هغه دا تپوس نه کوي د لشکر نه چې تاسو سکه کشته شته جازو نشته او تاسو له لمبو درځي دا تپوس نه کوي بلکې دا تپوس کوي چې په تاسو کې
چا کبیره ګناه خو نه دی کړی چا نه نافرمانی خو نه ده شوې ټول لښکر والا جواب ورکي چې نه جی موږ نن ګناه نه دی کړی او موږ نه څه نافرمانی نه ده شوې نو چې دی خپل اسې دریاب ته ورمخکې کو او 30 کیلومتره سمندر او دریاب کې دی روان دی او ډوبېږي نه چې د ګناهونو نه ځان ساتلی د الله نافرمانی به نه کوله نو نن منګه په خولې باندې واو چې د الله نه یریږو په حقیقت کې د الله نه یریږو واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى چې څوک د خپل رب مخې ته د پیش کېدو نه ویریدو د حاضرۍ نه ویریدو چې د قیامت پر ورځ به د ځمکه د تانبې وي او چې دی نو د انور به په یو نیزه باندې وي او چې دی هلته کې به هر سړی په خپلو خولو کې ډوب وي او هغه نه به تپوسنې کېږي چې څو پورې د هغې جواب یې نه دی ورکړی دی خوځېدی نه شي ان عمره فيما افنا عمر دې څنګه تیر کړی دی ان شبابه فيما ابلا ځواني دې څنګه تیر کړی دا مال دې څنګه ګټلی او کم ځای دې لګولی په خپل علم دې څه عمل کړی نو موږ به څه جواب ورکو و یو الله والا بزرګو هغه ته چاوي چې جی مال ټیم راکا زستاسو ملمستیا کول غواړم ستاسو یو دعوت کول غواړم هغه وی ټیک ته ټیم بدر کما او زما سه شرطونه دي وی جی سو یو شرط خدا دی چې زه راشم او کم ځای کینم نو ما بسوکل تنه پاسینا دا بنوي چې دلته کینا ولته کینا زما خوخه وي چې کم ځای کیناستم وی ټیک ده جی وی بل شرط دا دی چې څه خورم څوک پراته دا نه وای چې دا وخوره او دا مخوره لږ وخوره او کډیر زما به خوښی وی ټیک ده جی وی دریم شرط دا دی چې دعوت نه پس سوامه په هغې به ټول عمل کوي هغه به منئ وی بالکل ټیک ده جی درې واړه شرطونه ورسره ومنل او ورځې وله ورکړه او ټیم یې وله ورکو هغه ډېر مالداره سړی هغه ټول کلی کې خبر وکړو چې جی دوره غټ عالم دی او د الله ولی دی او زما به په پلانۍ ورځ باندې میلمئ تاسو ټول زما میلمانه یئ روټۍ به یو ځای وخورو او د هغه زیارت او د هغه دیدن به وکړو خیر جی خلک را جمع دي او د ډیر غټ انتظام کړی دی او ډیر زیات د اخلی پخلی بندوبست کړی دی نو دا ټول خلک ناستی چې دا الله والا بزرګ رااله نو چې کم ځای چپلی پرتی وي الته کې ناسته او څوک ورته ویل نه شي چې جی دلته نه پاسه او تعالی خو موږ دا ځای سم کړی دی دلته راشه ټول غلی دي وای سبباو نه غلطه ناسته دسترخوان وغړېدو او پاغي باندې قسمه قسم نعمتونه دي او قسمه قسم خوراکونه دي او خلکو ته وای چې بسم الله کوي د خپل صادر پیس کې نه یو سړه روټۍ راواغستا په وبو کې ډوبي او هغه خوري څوک ورته ویل نه شي چې جی دا وخوره دار څخه موږ ستاده لپاره تنظیم کړی دی خیر خلکو خروټۍ وخوړه او داغه اوچه روټۍ په وبو کې به لونده کړه او خوړه به چې روټۍ نه ټول فارغ شول وی دریم شرط دا دی چې زه سوام هغه به منئ وی او ټیک ده جی وی تبخې راړئ تبخې راوغوښتو او هغې ته اور بل کو او چې هغه ښه ګرم شو نو دې پې خپیاب لخپې ودرېده وی یا الله په نن ورځ کې مې نیمه سړه روټۍ د اوبو سره چې د لونده کړې ده او خوړلې مې ده او بیا کوشو وی هر سړی دې راځي او خپیاب لخپې دې په دې طبخي باندې ودرېږي او د نن ورځ حساب دیو کی چې نن سار نه اوسه پورې ما څه خوړلي دي اوس خلک پریشان شول وی جی من خدا حساب نشو ورکوله وی دا طبخه د دنیا په اور باندې بل دی او د دنیا په اور باندې ګرم شوه دی په دې باندې د یوې ورځ حساب تاسو نشي ورکوله د قیامت پرز چې اور به د دې اور نه ډیر زیات سخت وي او الله په جلال کې وي د شپېته او یا کالو حسابونه به څنګه ورکوي چې ما څنګه ګټلې وا څنګه مې خوړلې وا سمې ګټلې سمې خوړلې چا سره مې زیاتې کړو چا نه مې رشوت اغسته چا سره مې د سود لین دین کړو چا سره مې ظلم کړو چا نه مې غلا کړې وا او چې دې چا سره مې धोखा کړې وا او چا سره مې فراډ کړو اسنګ د دروغو قسمونه به مې خوړل او عیب به مې پټاو او مال به مې خرڅاو نو دا حسابونه من نشو ورکولې
واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یو کدا حساب موږ نوشي چې زما کتاب قرآن سره تاسو سوره زیاتې کړو. کافران چې دي هغه قرآن سوځي، موږ په احتجاج کوو چې جی دا د قرآن ګستاخی وشوه او احتجاج پکاروم دی چې دې ظالمانو زمون د الله کتاب سره زمون خوږ کتاب سره د دور زیاتې کوي، د په اور کې سوځي او د شلي او د کچري ته غورځي. خدا زیاتې د قرآن سره صرف کافران نه کوي، منګه مسلمانانو کو. روح کال تیر شي دا قرآن نه رالو، اخبار روزانه ګورو، ټي وي روزانه کولاویږي. داسې کورونه شته چې ټي وي پکې اډو بنديږي نه، کولاو او کولاوي ډرامې ګورو، فلمونه ګورو، میچونه ګورو، د سیاستدانو تبصری ګورو، ټاک شوز ګورو، خبرنامه ګورو، نیوز ګورو. د هر څه د پاره موږ څخه ټیم شته. اسکول د پاره شپږ غنټې، د کالج د پاره شپږ غنټې، د یونیورسيټي د پاره شپږ غنټې، د بایولوژي، کیمستري، فزکس، سیویکس او هیسټري، د انګلیش لینګویج د پاره، د کمپیوټر انسټیټیوټ د پاره، د هر څه د پاره موږ څخه وخت شته. جیم ته د تلو د پاره، د باډي بلډینګ او د ورزش د پاره موږ څخه وخت شته. که نشته د الله د کتاب د پاره موږ څخه وخت نشته. په دې موبایلو کې واتس اپ ټول استعمالو، په دې کې بر لیکل وی لاست سین چې په آخري ځل موږ دا واتس اپ کله کتلو کله چیک کړو نو 5 منټس اگو 10 منټس اگو چې 15 منټه مخکې موږ دا موبایل کتلو. خو که د قرآن لاست سین وګورئ نو لاست رمضان یو کالو شو د قرآن نه موږ ګوتې نه دی وړللې. دا قرآن فریاد کوي چې زما استاد او استاد یو ملما موږ څخه راشي او موږ ولا قدر ونکو نو استاد به موږ نه سوره خپه شي چې ګوره زما ملما درغلی تاسو به چای ونه څښوله، تاسو به روټۍ ونه خوړوله، تاسو ولا بستره ورنکړه، تاسو ولا خاطر مدارت ونکو. په پښتنو کې خو دا ډېر شرم دی چې ګوره دا د ملما قدر دی ونکو. نو دا قرآن موږ څخه ملما دی او چا رالیږلی دی؟ الله رالیږلی دی. د دې ملما موږ قدر کړی دی؟ دې ملما سره موږ زیاتې نه کوو. ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ, ये मुझसे अक़ीदत के दावे कानून पे राज़ी गैरों के, ऐसे भी रुस्वा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ, किस बज़्म में मेरा ज़िक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं. ची माशूम ना जोड़शी वयरा दम पे वाचवई, और ची माशूम ना जोड़शी वही तावीज़ वाला गाड़ी तवाचवई, और ची दुकान कोलाव को और द बरकत द पारा पके कुरान खानी उकई, और ची मड़े उशी नो सरत वाला कुरान ओ आई, और ची जिने रुखसती की नो द कुरान द साइलान देदा रुखसत की. दा कुरान द दे द पारा सिर्फ न दे रागले, दा कुरान द दे द पारा रागले दे चिखपल ज्वन ब द दे मुताबिक तेरे स्ता जोड़ा जामा, स्ता खुराक स्काग, स्ता नास्ता उलाड़ा, स्ता गम खादी, स्ता कारोबार और तिजारत, स्ता मईशत और माशरत, स्ता रहन सहन, स्ता आदतुना, स्ता तहजीब और सकाफत, स्ता कल्चर, दा हर सब द कुरान मुताबिक भी द कुरान पसांचे के बवी अलबत कामयाबेगी. कनैनु दगा कुरान बा जमन खिलाफ पा अदालत की उलाड़वी. हदीस पाक के नबी अलैहिस्सलाम फरमान दे अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका. दा कुरान बा या स्ता द पार जंगीगी या बस्ता खिलाफ जंगीगी. दे बद क़यामत पर अजुवाई چې دې انسان خو ما سره ظلم کړو, زیاتې کړو, د خو باندې توجه نه راکولا, او دا پیغمبر با نن که یو غټ وکیلی او زمون خلاف شي او زمون خلاف کیس تیار شي, مونږ او خدای دې خیر کوي دور غټ وکیل دی او د خلاف مونږ کم وکیل ګورو او دا جج زما خلاف شو,
ایم پی ای زما خلاف شو، ایم این ای زما خلاف شو، ناظم او چیرمن زما خلاف شو، دا خان زما خلاف شو، اوس خو زما خیر نشته. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر علیہ السلام د آمنه لال، د عبدالله نور نظر، د مکی در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی. دورا لوی پیغمبر، دورا خستہ پیغمبر، دا په عدالت کی ولاړوي او زما استا خلاف په گواہی ورکي چې اے زما ربا دی خلکو او زما دی قوم د قرآن سره ملنډې کولې، د قرآن سره به ټوکه کوله، د قرآن ته به شاکړه، قرآن نه به مخ وګرځاو، قرآن نه به روګردانی کوله، قرآن نه به انحراف کو. د قرآن د پاره دای سکه ټیم نو، د قرآن د ترجمې د پاره دای سکه ټیم نو، د قرآن د تفسیر د پاره دای سکه ټیم نو، د بیان د پاره دای سکه ټیم نو، د تبلیغ د پاره دای سکه ټیم نو. نو مونږ به څه جواب ورکو؟ او چې رسول زمون خلاف شي نو بل سلار ست د تختی او د نجات. نو رښتیا وایي مونږ نه قرآن خوشاله دی او که خپه دی؟ زمون خوږ رسول مونږ نه خوشاله دی او که خپه دی؟ په حدیث کې راځي وای چې کله دا امتی او نیک عمل وکړي نو په زمونږ په پیغمبر پیش کیږي چې یاره ستا د امتی دا ښه کار وکړو، نو زمونږ پیغمبر خوشحاله شي. او چې کله موږ یو ګناه وکړو نو دا هم فرښتې هلته وړي وایي ستاسو د امتي دا ګناه وکړو، نو زمونږ پیغمبر پې خفه کېږي، دړمنېږي پې. نو موږ خپل نبي له تکلیف او غم او درد ورکو. یو ځوان ودروئ او ورسره یو کافر ځوان ودروئ، د سر د ویښتو نه والې تخپو تر نوکونو پورې فرق پکې کېږي؟ ویښته یو شان دي، مخونه یو شان دي، لباس یو شان دی، سترګې دواړو د کابو کې نه دي، غوږونو باندې دواړه غانې اوري، په ژبې باندې دواړه دروغ وایي، په خېټه کې د دواړو حرام مال پروت دی، په جیب کې د دواړو د رشوت او د سود معاملات دي، د دواړو لاس غلا کوي او رشوت علی او خپې د ګناهونو مراکزو طرف ته روانې دي، فرق پکې نشي کولی. دغه شان یو مسلمان جینۍ دا نن سبا چې کومې فیشنې کوي او دین نه لري دي، یو کافرې جینۍ سره ودروي فرق پکې نشي کولی. ځکه اقبال وائی شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اعضا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب. پیدا شوی خود مسلمان پکور کیو، نمونم د مسلمانانو دی، ټوپیم په سر باندې ایږدو، په روژه کې روجیم کیدو، حجونم کړي دي، په تبلیغونو کې هم ګرځو. ابو بکر عمر عثمان ولی دا زمنګ د بچو نمونه دي، خو کارونه د مسلمانانو نه دي. د مردم شمارې په رجسٹر کې اندراج د مسلمان په خانه کې دی، خو کارونه د مسلمانۍ کې دي، کارونه د مسلمانۍ نه دي. نو یره پکار دا چې موږ الله نه ویریږو. ګوره که چا نه ښځه خفه شي نو جرګې ورپسې لیږي، ننواتې کوي، کروڑ تی خپشی نو جرګې ورپسې لیږي، ننواتې کوي. که یو ایم پی ای ایم این ای د نه خپشي نو ننواتې او جرګې ورپسې لیږو. نن الله موږ نه خفه دی او موږ سره غم نشته، نن د خدای پیغمبر موږ نه خفه دی او موږ سره غم نشته، نن د الله دا کتاب خوږ میلمه قرآن موږ نه خفه دی او موږ سره څه غم نشته. وایي یو بزرګو نو وایي په اس سور یو کس رالی او هغه ته یې تپوس وکړو
چې یاره جی د آبادۍ لار کومه ده هغه ورته داسې اشاره وکړه بیا مخکې لاړ شه هلته آبادي ده هغه چې تللی دی نو هلته قبرستانو نو ډېر غوسه ورپسې رالی وی ګوره ښه ښکلې ږیره دې ده او تم دروغ وای وی ما څه دروغ ویلی دي وی ما د نه د آبادۍ پته تپوس وکړه او تا قبرستان او مقبرې ته ولېږلم وی اصلي آبادي خو هغه ده چې یو ځل څوک لاړ شي واپس ترې نه راځي دلته خو چې دا څه درته ښکاري سبا به نه وي حسن بصري رحمت الله علیه په مخ کې یو جنازه روانه وه د جنازې کټو چاته تپوس وکړو دا د چا جنازه ده وی ستا جنازه ده او کته پی خپکیږي زما جنازه ده اره نن دا غدا سبا ستا ده بل رس په ما ده د مرګ نه مخکې د مرګ تیارې پکار دی یو الله والا یو بزرګو په بازار کې ناسته او جاړي سرازې پس چاو کته په قبرستان کې ناسته او جاړي چاته تپوسو کو یره ته په بازار کې هم جاړي په قبرستان کې هم جاړي خبره صدا هغه ورتوي چې په بازار کې ناستو ما د الله او د مخلوق می روغه کولا د خالق او د مخلوق می روغه کولا الله روغه ته تیارو خلق تیار نو پخپل دکان کې پخپل گاڑی کې پخپل پټی کې پخپل اوجره کې پخپل کور کې پخپل آفس کې هغه دونه مصروف او چې الله سره روغه ته تیار نو په بازار کې می زکه جړل چې هغه روغه ته تیارو دای نه تیارېدل او نن قبرستان کې زکه جاړم چې خلق روغه ته تیار دي نن الله نه تیاری ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله د بنده توبه قبلای چې تر سو پوری زنکدن نوي چې زنکدن شروع شي نو د توبې دروازه بند شي ازاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون نو عزیزانو مشرانو چې موږ د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری وکړو حاسبوا قبل ان تحاسبوا موتوا قبل ان تموتوا وای دا گرفتاری چی کنه دا په دوو طریقو باندې یو خدای چې په خپل ورشي او تانه کې وای چې جی زه گرفتاری پیش کوم ما گرفتار کړي دې کې دوره ذلت نه بل هغه چې ته منډه وای هغه دیونیسی او بیا دی وای او راخ کی دی او هتکړې او زنجیرونه درته واچي او بیزتی سره دی بوزي نو چې موږ د مرګ نه مخکې د مرګ تیارې کو ځان حساب ته پیش کو کامیاب بشو کني ډېرې ګرانې خبرې دي الله دې موږ ټول لا په دې خبرو د عمل توفیق راکړي او د مرګ نه مخکې دی الله د مرګ د تیارې توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم اللهم ات نفسي تقواها انت مولاها وخير من زكاها الله موږ ټول په دې خبرو د عمل توفیق راکړي اخلاص او للهیت را نصیب کړي بشریت استقامت را نصیب کړي سعادت عافیت خوشحالي والا ژوند او شهادت والا مرګ را نصیب کړي الله زموږ د ټولو خاتمه په خیر او په ایمانو کې د مرګ په وخت دا کلمه را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د مرګ د تیارې توفیق راکړي الله بیمارانو له شفا ورکړي الله مشرانو له صحت کامله ورکړي د مرحومینو بخښنه او مغفرت وکړي مقروضو له قرض نه خلاصي ورکړي بې روزګارو له روزګار ورکړي بې کورو له کور ورکړي الله پریشان حالو ټولې پریشانۍ ختم کې د حاضرین مجلس جایز خواهشات او شرعي حاجتونه پوره کې د جمعات د دین مرکز وګرځي د هدایت چینی دلته نه جاری او ساری کې منګل آپس کې اتحاد او اتفاق راکې الله اختلاف او افتراق نه زمنګ حفاظت وکړي زمنګ د ملک د اسلام کېله جوړه کې الله دې ته استحکام ور نصیب کې الله د شرور او د فتنو نه د آفات او بلیاتو نه زمنګ د ټولو حفاظت وکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.